ټول اول خو چې کله د برسې دا شیډول جاری شو نو دا زموږ دپاره ډېره یو فخر خبره ده چې ایمل خان به ټوله صوبه کې شپږ پروګرامونو له ځي او هغې کې به یو میټروپولیټن له راځي نو دا زموږ دپاره یو ډېر د فخر خبره ده. ګرانو ملګرو څنګه چې نصیر خان ویل چې زموږ دپاره د فخر خبره او د اعزاز خبره خو ده خو بل سیټ زموږ دپاره یو چیلنج هم دی یو امتحان هم دی چې دا برسي په نشترحال کې ده زموږ 130 نیبرهوډ دي ویلیج کونسل یې ختمې دي اوس دا ټول میټروپولیټن نیبرهوډ شوی دی یو سیم ختمې دي نو د دې لپاره چې ما نن دا غونډه ولیده نو الله ګواه دی چې زما حوصلې ډېرې زیاتې اوچتې شوې ستاسو د ملګرو د دې راغونډو په وجه باندې او انشاءالله زما زړه کې اوس نه الله ته یا الله چې انشاءالله داسې هر ملګری چې څنګه د PK 84 دا ملګري متحد دي او زموږ د هر حلقې ملګري داسې متحد شو نو انشاءالله نشترال خو ډېر وړوکی ځای دی بار په روډ به م انشاءالله ځای دی. ګرانو ملګرو مونږ چې دا کوم نننی میټینګ دی دا نننی غونډه ده د دې غونډې مقصد د دې فایده د دې مخکې بوتلل چې مونږ ځان په دې باندې پوه کړو زمونږ نه د دې نه مخکې فارم سازي وه بیا تنظیم سازي شوه په هغې کې زمونږ دا وخت تېرېدو چې کله زمونږ د تنظیمونه جوړ شو هغې سره سره د دې پروګرامات هم شروع شو دلته برسیم راغه د برسۍ نه پس د هر تنظیم هغې بیا خامخا دورې ایږدي او د هغه دورو لاندې خپل د تنظیمونو فعالیت کوي نو انشاءالله العزیز د برسۍ نه پس به د دې دوره په هر ویلیج کونسل باندې به وي او په هر PK کې الحمدلله اوس د دې میټروپولیټن د تنظیمونو ذمہوار ملګري هم شته یوازې صدر او سیکرټري باندې دا بوج نه وي دا تنظیمونو چې څومره عهدهدار دي دا عهدهدار به هم دوی سره په خپل خپل علاقو کې انشاءالله پوره مرسته کوي او د دوی د هدایاتو د دوی د حکم نه لاندې اول زه بیا تاسو ټول په شریکه به انشاءالله منډه ترړه کوو. اوس زمونږ ذمہواري هم تمرو شوې ده دې به میاشتې ونیمه کېږي خو ټیک ته د ملګرو د تنظیم په باره کې هغه وکړه چې یاره تاسو تپوس نه کوئ نو انشاءالله چې څنګه هم دا برسي وشي نو زه او زما صدر او زموږ څونه د میټروپولیټن کابینه ده دا به واړونو ته کوزیږو او انشاءالله چې کوم په نیبرهوډ کې یا په UC کې تنظیم نشته او فعال نه دی انشاءالله هغه ټولو ملګرو ته به ټایم ورکوو او راځو به او انشاءالله دا تنظیمونه به فعال کوو نو خبرې خو به صدر صاحب کوي خو په دې یو شعر باندې دا خپل تقریر ختموم وی زور هسې پې غور شي چې همت ورسره مل نه شي وی ورک هغه مشال چا چې تیارې به ودې بل نه شي. دا په مونږ باندې د باباګانو احسان دی زمونږ دا احسان نشته چې مونږ کلیزې له ځو د هغې دپاره مونږ کینو مطلب په یو بل باندې خبرې ورړو چې دا به کوو دا به کوو دا به کوو دا مونږ له باباګانو داسې یو محفل جوړ کړی دی یو ورولي جوړه کړې ده چې په هغې کې مونږ ته دا راغونډېدل چې دی دا په مونږ د هغه مشرانو احسانات دي د هغې محنت دی د هغې خواري ده او هغې مونږ له د دې دپاره دا یو ښایسته محفل جوړ کړی دی چې تاسو ته به داسې یو ذریعه جوړه شي چې تاسو به ټول په هغې راغونډېږئ. څنګه اجي صاحب خبره وکړه مونږ به انشاءالله تعالی که ژوندي پاتې شو خیر و د صدر صاحب شمس الرحمن په قیادت کې او د سیکرټري صاحب په قیادت کې مونږ د دې اجرې ته راځو او د ده د جنډې د لاندې به یو انشاءالله تعالی او مونږ به دې ټولو ته ښایو چې مونږ راځو په ملک فرهاد دې ټولو ته مونږ ښایو چې انشاءالله تعالی مونږ څومره خلک روغ کړي څومره خلک راغلي او په محبت باندې راغلي وي. اصل خبر ملک صاحب شکریا ادا کوم او تاسو راغلو مېلمنو ته بخیر راغلی یم څنګه چې مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې موږ مخکې هم د برسینو له تللي وو چارسدې پورې تللي وو بل ځای داسې مختلف ځایونو باندې چې کوم دی موږ دا دغه کړي دي پروګرامونه خو بهرحال اوس زموږ کینډیډیټ چې کوم دی ملک صاحب زما خو دا تاسو ته دغه دی چې یاره موږ دلته کې ملک صاحب ځای ته راغونډ شو ټول یا د بار ځای ته روډ ته راشو رینګ روډ ته او د دې ځای نه انشاءالله
भरपूر شرکت وکړو خپل ملګري چې کوم دی راغونډ کړو یونین کونسل والا مونږ خو چې کوم دی اوس دوی سره ملګري شوي مخکې مونږ هغه اړخ ته اوسن کې حاجي صاحب یو دوه درې یونین کونسل مونږ دې سره پي کې 44 سره شوي نو د هغې یو زه چرمین یم خپل صدر یم د علاقې ما سره خپل کابینه موجوده ده زما جنرال سیکرټري صاحب موجود دی نو انشاءالله भरपूर کوشش به کوو چې هر څومره ډېر کسان انشاءالله ټول ملګري دا کوشش وکړي او ملګري ځان سره په ګڼ تعداد کې راولئ نو انشاءالله موږ به ښه یو او انشاءالله موږ په دغه ورځ باندې په دغه ټیم باندې بلکل تاسو سره ولاړ یو